خوري، کب دې خوري، سبزیان دې خوري، امرود سیوان دې خوري، انګور دې خوري او د بوډۍ لږه غونډه خوږه چې یې څښلی شي. چیني دې بند، بوتل یې بند، مټۍ بند، ځلوبۍ بند. مړه حاصل د کلام دا دی چې کوم شیزونه د چینو نه جوړ دی او چینو استعمال به کې دا مکمل بند. غټه غوښه ولې بنده ده؟ ولې چې کې کولسټرول دي. غټه غوښه چې ته په ساده اوبو کې پخې ده اوبه غوړوي که نه غوړوي؟ ولې کتل اوروجه ته په اوبو کې خوشته کړه اوبو کې داسې ګوتې ووهه غوړې وي که نه وي؟ کولسټرول دي یخه ده، وینه ټینګوي. نو زما وروڼو که تاسو صرف د دې علاج بالغذا په حقیقت ګوره دارچیني څوک پیژني؟ دارچیني پیژنئ؟ یو د شوګر مریض دی صرف د دارچیني کاوه وڅښي او بیا د شوګر چک کړي. وایه لکه دې سره زما شوګر ښه شو. ولې ښه شو؟ دې د کولسټرول د لبلبې نه وي لیکلی او لبلبې خپل حرکت شروع. دې راز څوک نه پوهېږي. او زموږ د ایمان دی، دا زموږ ایمان دی، دا زموږ عقیده ده چې څوک د شانګلې نه راغلی، څوک د سوات نه راغلی، څوک د پنډۍ نه راغلی، مخکې هغه مضبوطې پنډې چې لاړې کې د ګلګت بلتستان نه، کراچۍ نه، د قطر نه، د دوبۍ نه، د بنو نه، د ټانګ نه، د بلوچستان نه، د سوات نه، دې کې هم د دغه علاقو اطرافو خلک شته که نه؟ دا د اوږې نه راغلی دی، شانګلې نه راغلی، چکوال نه راغلی، دیر نه، توربېله ډیم نه. واده که نو چې یو سړی د دومره لرې ځای نه راشي دغه یو دغه کالام دی کشمیر، یا لکه چې یو سړی د دومره لرې لرې ځای نه راشي او د هغه یو عقیده ده، د هغه یو اعتماد دی. دغه کشمیر نه چې راځي شپږ ګنټې لار ته وهي، کریانې ورکې، دا بدن دې وسوځي په دې ناسته باندې. دا چې د چکوال نه راځي، دا چې د کالام نه راځي، والکه وروره بیا به دلته کې مونږ د یو الله د رضا لپاره به خپله غاړه ازادو. یو خبره مې درته سبزی وکړه، بله مې ته د خپو د تلوا دارو به درله بېشکه درکو که وي خو ټیک ده که ني نو لږ انتظار به کوي، زه یې درله په خپله هغه پوړې ډکوم. بله ښه ستاسو خو مخکې شوګر و که نه؟ اوس ښه شوی دی که نه؟ فرق یې کړی ولې کتل ښه اوس دا چې خپې سوځي دا په دې وینه کې ګوره یو د معدې تیزابیت دی، یو د دې وینې تیزابیت دی. دا وینه نه ده، دې کې یو خپل اندروني تیزابیت پیدا شي په دې وینه کې، دا د غلطو خوراکونو نه. اوس چې ته د وینې تیزابیت ختمې او د لبلبې اثر ته وایې چې یاره دا اثر یې نو کار کوي او زما شوګر ښه شي او زما سره دې سره د ګردو تکلیف نه وي او دړه تکلیف نه وي او کمزوري دې نه وي او مردانه قوت دې ورسره ټکي. والکه زه تا ته یو حقیقي خبره کوم، په دې عمل وکړه. سار په نهاره 300 قدمونه د پنجو په سر باندې ځه، سا به په سپېږمو اخلي او بیا 300 قدمونه په پوندو باندې راځه. یقینا دا خبره زه کومه چې سټارټینګ کې دا عمل ته کې نو تا ته به تکلیف وي، ځکه ته ورسره اشنا نه یې، ته ورسره بلد نه یې. او چې یو ځل ورسره بلد شوې لکه د فوجیانو چې بیا دا عمل تا کړی نه، تا له بچی نه راحت نه چې تا نن ونه کړو بس ته به ټول ورځ خفه وي چې یاره ما څه ورک شوي دي. دومره بهترین عمل دی. زه خلکو ته 200-300 قدمونه یادومه. بسم الله الرحمن الرحیم د 0 قدمونو نه زه زیات ځم د پنجو په سرو په پوندو واپس. یو مزه نه پکې، معده به دې ټیکي، دماغ به دې ټیکي، سترګې به دې ټیک وي، پټې به دې ټیک وي، مونځ به کولی شي، سستي به در پکې نه وي. هلکه چې په بدن کې سستي نه وي نو مونځ مزه کوي که نه کوي؟ او چې په بدن کې سستي وي بیا انسان باندې مونځ لګي، ذکر پې لګي، تلاوت پې لګي، جومات کې چې بیان کېږي عالم لګیا وي هغه بیان پې لګي، زندگی ولې مزه ورکوي؟ نه. ولې سستي ده؟ او دا سستي څه شی دی؟ دا وروره کولسټرول دی، دا د وینه ګنده ده. نو سهار په نهاره باندې به انشاءالله تعالی په دې عمل کوو. 300 قدمونه په پنجو ځه، 300 قدمونه واپس په پوندو باندې راځه. ګوره یو نفس شوګر دی، نفس شوګر خو ګوره وته هغه چې کپړې پکې د هغې څه نوم دی هغه کپړې چې پکې ځوړندی کلیپ ګس لاس دې ځای ته واچوه 2 ګنټې څومره
او 2 غنټې پس د شوګر شکو شوګر بدینی د نفس شوګر خو څه خبره نه خو ستا د بدن ګروت په موږ څنګه کوو چې دا طاقت کې شي چې دا یو د الله عبادت وکړي او د خوار غریب مدد وکړي د مور او پلار خدمت وکړي د قبر د پاره زندگی خشته شي او اضافي نفل کې ذکر کې تلاوت کې موږ دغه لم سوچ کوو وای شوي خبر خو نه شوي خالو دا خو دې هغه شوله